پروګرام مخ په وړاندې باندې بوزو کوشش کوم. امیر زیب خان زموږ سره زما په خیال چې آنلاین دی. امیر زیب خان زموږ په आवाज تاسو ته درځي؟ السلام علیکم مظفر شاه بھائی، څنګه دی؟ خیر ورځو خیر راځي خیر دی تاسو خیر. ډیره مننه چې وخت مو وایستو زموږ په پروګرام کې مو شرکت وکړو. الله دې خوشاله کړه. مننه مظفر شاه بھائی، پرون ما چې تاسو سره وعده کړی او مې ان شاء الله مونږ به درځو، خو بس مسایل پیښ شو، ما تاسو نه تاسو ویلول بیا نو کوشش مې دا کوم چې تاسو سره آنلاین یو څو خبرې وکړم. ډیره مننه امیر زیب خان. دا راته ووایي چې اولنې خو زموږ نن ټاپک چې کوم دی نو هغه د ام پی نیوز پلیټ فارم دی. نو الحمدلله د ام پی نیوز چې کوم دی نو 78000 فالوورز هم پوره شوي دي او اباو 78000 فالوورز پوره شوي دي. او سو ویل غواړي چې ام پی نیوز چې کوم دا پلیټ فارم دی یا دا کوم خپل هلي ځلې کوي نو د دې نه څومره حد پورې مطمئن یې یا څه مشوره سرای ورکول غواړي د ام پی نیوز ته؟ مظفر شاه بھائی، اوله خو تاسو له مبارکي در کوم چې یاره تاسو کوم سټرګل کوم کوشش وکړو او تاسو خپل فالوورز چې کم دی هغه په 80000 پلس دي او زموږ ډیر زیات لکه نمائندګي کیږي د کلی مسایل چې کم دی هغه تاسو ټیم په ټیم مخې ته راولئ او تاسو د کیمرې او تاسو د ام پی نیوز په وساتت سره موږ هر کوشش کوو چې یاره زموږ د علاقې څه مسایل دي هغه حل شي. نو تاسو کوم کردار دی په دې یونین کونسل کوټه کې هغه د چا نه پټ نه دی. ډیره مننه امیر زیب خان. امیر زیب خان چونکې نن خو ټاپک زموږ ام پی نیوز دی، خو بهرحال پرون ستاسو سره رابطه نه وشوې او بله ورځ چې کوم دلته کې هغه دکاندارانو کوم پروګرام کړی و نو تاسو وایي چې موږ د هغې په باره کې څه ویل غواړو، نو بالکل تاسو ویلی شئ. مظفر شاه بھائی، زه به څه ووایم، تاسو ته معلومه ده ویلانة الله علی الکاذبین او الله پاک وایي په دروغجنو د الله چې کوم دی لعنت دی. مونږ پرونی خبره به وکړم ته چونکې ټافیک نن جدا دی، خو به هر حال زه به هغه پرونی موضوع باندې تاسو ته پوسټ کوم نو زه به ستاسو لږ ټایم والم. پرون چونکې دا څو ورځې مونږ ډېر بیزي و، تاسو ته معلومه وه مونږ د دې کوټې دا یو مسله الریډي و چې بل را باندې د لاک ډاون رااله او مونږ د 14 ورځې دپاره نوټیفیکیشن وشو چې دا کرنټاین شوه. نو زموږ سره فکر پیدا شو چې مونږ الریډي دونه افیکټ شوي وو، مونږ ته دا کومې مسلې چې نه مخکې نه دي او دې ټایم کې خو زموږ باغونه سټارټ دي، زموږ ټول کاروبارونه چې کوم دي هغه دې ورځو له راځي. بالکل. نو زه زموږ کوم ملګري چې کوم دي صابر خان شهاب خان مونږ په دې سلسله کې د کوم اے سی صاحب سره میلاو شو، د ډي اس پی سره میلاو شو، د خپل منسټر صاحب په وینا باندې ټیک ده او دا غو موږ باقاعده موږ دا خبره ډیسکس کړه تر دې پورې چې موږ د دې ټول وی چیرې تاسو په خپل کرنټاین شي نو تاسو دلته کې څنګه رااله اسی هغه یو فني غونډه خبره یو کړه او بیا لکه موږ چې رالو هغه سره خبره ډیسکس شو نو هغه چې را دلته کې خدا وباده دې خو تاسو له پکار دي مشران یې چې تاسو دا خلک منی کوي چې تاسو لک صبر وکړئ څو د ورځې دي او ان شاء الله چې څون د حکومت په پیدا موږ بس تاسو سره کوو. ٹھیک ده مظفر شاه اور بیا زه به تاسو ته یو خبره مزید دا وکم چې دغه متاثرین کی یا د کوټي چې زموږ څونه خپلوان د علاقه ده نو په دې کې خو موږ شامل یو او زه به تاسو ته دا خبره وکم چې تاسو زموږ د سټیل کاروبار دی، تاسو ته معلومه ده چې په دې ډیر علاقې ته موږ سپلای کوو او پر ډے چې کوم لیبر چارجز دي 40000 روپے پر ډے دي، تا ته معلومه ده؟ صحیح زما आवाज درځي جی جی بالکل راځي. پر ډے زمو 40000 روپے لیبر چارجز دي، نو د ټول نه زیات خو افیکټ زه منو زبردستی ولې کوم یا صابر خان بولی کوي چیرې یو ځکه نوټیفیکیشن شوی دی چې تاسو ته پابندي ده او زه لګم چیرې موږ لګو چې دا پابندي دي برقرار پاتې شي نو داغه آوټپوټ بسې خو بهر حال سیاست ته سیاست چې تو کې نو خامخا دا خبري باوري او کم خلک چې پوه دي هغه په خبر باندې پوه دي او چې دا خبره چې چا کړي هر چا چې کړي دا واړو نه پویدل او بیا متاسفانه هغه چې هر کړي خبره پویدلی نو
پته یو خبره د وشو مخې ته نو دا خبره ورورم امیر زیب خان په تاسو باندې ډایرکټ چې کوم دی الیګیشن دا لګېدلی و چې نوټیفیکیشن وشو او دا موږ ته باقاعده چټۍ میلاو شو او هغه چټۍ نه وروسته چې کوم دی نو د پی ټي آی څه ملګري چې دي پای کې تاسو هم شامل کړي وي چې دوی ولګېدل او هغه نوټیفیکیشن یې واپس کینسل کړو چې دوه پیرې دا نوټیفیکیشن وشو دوی دواړه پیرې ما د رورا مظفر شاه بھائی زه به تاسو ته خبره نور اوږده کړم چونکې دغه نوټیفیکیشن چې شوی نو ما د ملګرو ته وایي چې دا کم نوټیفیکیشن چې شوی دی دا خو د غډې ون دا نوټیفیکیشن شوی دی چې د دوايانو دکانونه او ستاسو سبزیانو دکانونه دي هغه به کولاوي او هغه تاسو د کوټې د کم پیرانو کې ضرور چې وته په دې کولاول خبره سره کې چې کم دی او کس د دکان مم کولاو د مکمل لاک ډاون نو په بل مصیبت باغې کې دا راغی چې حکومت اعلان وکړو چې را مونږ به دغه کولاو دا اپتی کې به سلور ورځې دکانونه کولاوي مارکیټ به کولاوي اورال ټول ملک کې دغه نوټیفیکیشن وشو درې ورځې به بني صحیح نو په کوم ورځ چې په کوم ورځ باندې هغه نوټیفیکیشن وشو نو موږ الریډي په هغه ورځ کې بیا دغه شو درې ورځې وي هغه کې خو الریډي هغه موږ رالو کنه هغه دا فدرال نه چې کوم نوټیفیکیشن شو صحیح نو هغه کې بیا ما خو تاسو بیا وایي چې هغه کسانو هغه واړو په دې خبره باندې پریدلی نه دي او که څوک په دې لاین باندې تاسو واخلئ چې زه دا غوي تسلیم وکړم ٹھیک ده ګران کوتونکو زموږ موجود دی امیر زیب خان چونکی کوټي رهنما دی د پی ټی آی پاکستان تحریک انصاف پارټای نه او په دې باندې چې په هغه ورځ باندې کم الیګیشنز لګېدلي او کم الزامات لګېدلي او امیر زیب خان زموږ سره براه راست موجود دی تاسو د کمنټس په ذریعہ یا د کال په ذریعہ زموږ سره شاملې دي شي او د دوی سره خپل خبرې اترې چې کوم دی هغه کولای شي یا صفا کولای شي امیر زیب خان یو پښتنه د جزما زموږ د کوارنټاین په نوم باندې وس بند دی نو د دې ډیر زیات خلک اعتراض کوي چې کوم چې ماشين چمته د مین لار نو وتی دا نو چونکه صرف دغه یوې لارې ته یو پرده لګېدلې ده او دغه لبر بر تصویران وستل کېږي او چې غون کله کوارنټاین ده باقي د هیڅ خبره نشته ټول کله کولاو دي صرف دغه لار چې کوم ده د گاډو د حد پورې بند ده په دغه باره کې څه ویل غواړي مظفر شاه روزه تاسو دا وایم دا کم کسان چې افیکټ شوي دي په دې کې ډېر کسان دي چې ځان سره پرابطه کې دي او دا غوي هغه درد موږ ته معلوم دی موږ پویو چونکی زمون کتا سو ګورای دا نن چې کومه ازادي حکومت پر کړه او نن کاروبار سٹارټ شو زونن د فازخیلی پوری تله ما د چا ماسک نه دی لیدلې ایون دا چې په خپل د دیناس ما هم پرې کولاو د څه نشته ده کوم هغه نه فالو کوو کنه مسله تاسو معلومه ده چې زمون خلک یو دا کوم هدایت چې هغه نه فالو کوي سو پی چې هغه نه فالو کوي مخامخ حکومت خو بیا چې باندې پاغه باندې سختی کوي او تاسو معلومه چې کوم خلک په دې کې متاثر شوی دي او کوم په کورونو کې دي نو دا خبره زما تاسو مې راشو مې تاسو ته خبره کوم چې دا غوي دا خوراک د بندوبست لپاره موږ د خپل ام ان ای سیف چې کوم سلیم الرحمن صاحب زمو منسټر صاحب ډاکټر رمضانی صاحب سره موږ سره رابطه وکړه دا چې د ډي سي سره د ای سي سره د ټول سره موږ په رابطه کې نو هغه هم خپل هغه د فوډ پروګرام ان شاء الله موږ په نن سٹارټ کی کېږي چې نیکسټ یا سبا یا بل اور سٹارټ کی ان شاء الله دوی د پاره موږ دغه پروګرام کړی دی بل تاسو یې د یو ځای کوارنټاین کړی دی نو چې دغه ځای کې دا کیسونه ډیر زیات راغلي او دا مین انټرنس ته د کوټې کې مین هاب دی کنه چوک دی نو د دې د وجې دغه کې دا کیسونه او دغه ځکه دغه کو دا کوارنټاین کو فردي او تولا غولې نو اوله کیسونه په دغه کې راغلي او تاسو ته یاد او ورسته دا بیا د کریم آباد مالک کې څو کیسونه راغلي نو زما په خیال خو دغه وجې کې دي چې نور خدای د وزارت صحت والا کار دی بدی کې فلکا سیاسي مداخله څوک نشي کولای نه زموږ په وینا باندې دا بندې دي شي نه کولاوي دي شي ټیک خلک اعتراض دا کوي چې لکه په ماشين کې چې کم کیسونه دي یا په پیرانو کې چې کم کیسونه دي نو هغه کلی ته ټول علاقې ته چې کم نه معلومه ده چې څوک دي او کم کورونه دي یا کمی کوسي افیکټ دی لکه اوس د ماشين چم دا به مونږ واخلو نو نن زه به دا کې ولاړم د روډ تلک کوشم لک ساتله
نو ډیر خلکو ماته وی چې لکه دا زی ولي بند کړی دا صرف دغه د لپاره بند دی د ګاډو د لپاره بند دی د خلکو هغه اندروپ خو هغه سي جاری دی نو په کار و چې هغه کم کورونه ول یا کمی کوسې وي نو په کار دی چې هغه بند کړی وي او نور چې کوم دی هغه کولا وي مزبر شاه باچا زه یا هو ګران د حکومت لا بندول یا ټول علاقې بندول دا ډېر ګران دي تاسو په دې حکومتي سطح باندې وګورئ د پاکستان په سطح باندې وګورئ دا لکه ډېر زیات کوشش حکومت وکړو چې را بند شي خو هغه صحیح لاک ډاون خو څوک نه کوي کنه نه بندې دي شي او په هر حال دغه دې کې کوم دې دا کیسونه ډېر راغلي او ما خو تاسو اورو چې په دې کې زو که تاسو د وزارت صحت والا یا ریپورت زموږ د ټي ایچ کې او تاسو اغستې ویلا یو نو تاسو ته صحیح سوال جواب درکړم ټیک امیر زیب خان زموږ د مرګري سره د کمنټس کې هم چې کوم دي سوالونه کوي لکه دا شاهد خان زموږ سره د دی چې ګورنمنت هغه د پارا 100 کم چې هوم کې کووډ 19 نه افیکټ شوی دی او دویم خبره دا کړې ده چې ټایم خو پوره شو almost 2 days دا کله به سٹارټ کوي مای کوېسچن نو دوی ته سوال غواړي امیر زیب خان امیر زیب خان ستاسو आवाज لږ کټ کیږي ما په خیال چې د نت مسله د ستاسو سره لګا بهرحال چې د کومې پورې د امیر زیب خان نت سټیبل کیږي دا غي پورې لک کمنټ سیکشن ستر اعظم زموږ سره بالکرام صاحب دی ماینورټي چیرمن دی ډیره مننه سرجی چې تاسو زموږ سره په پروګرام کې شرکت کوئ او موږ ته مو ریګارډز هم را لګیږي ډیره مننه چې او وی وی چې ګورنمنت خپل کوشش پوره کوي خو د یو لاسه پړق نه خيږي بالکل جی د یو لاسه خو بالکل پړق نه خيږي او زموږ چې کوم خلک دی هغه هم په کار دی چې هغه هم عوام چې کوم دی هغه هم تعاونو کې پوره اعظم خان به زموږ سره دی وینن مو لینک نشته چې آنلاین شو تاسو سره لینک شته دی اعظم خان به د ویډیو د پاسه چې کوم دی نو لینک پروت دی او بدل باندې تاسو راتلی شئ امیر زیب خان سره زموږ رابطه منقطع شو یو بیا امیر زیب خان زموږ سره موجود دی امیر زیب خان आवाज درځي چې وسو आवाज راځي وروره خو سیګنل کې لګه مسله ده نو ډیسکنیکټ کیږي د سینې چې ذخیره وای چې را دي سم مسله نشته موږ بمبار आवाज کلیر نه راځي مظفر شاه باشا موږ تاسو आवाज صحیح دی چې تاسو خپل خبره جاری ساتئ خاجه خاخه نو شاهد خان خبري جواب زه د ورکم چې ان شاء الله موږ تاسو ته وی چې موږ تاسو د دغه کسانو आवाज چې کم دی هغه خپل مشران تر سواله دي ان شاء الله ورځ دوی بداغه چې کم ریلیف سونه پاسیبل او هغه ته ملاوي شي او ان شاء الله تاسو او تاسو د کیمرې پترو به ان شاء الله تاسو دی عوام ته وخی ټیک ده دا کوېسچن برابر ریپیټ کیږي هغه په کمنټس کې مرাজি چې دغه تقریبا سیم کوېسچن دی چې دا غوي د لپاره چې کوم دي سم میډیسنز وغیرہ یا خوراک څخه یا دغه څه دا غوي د لپاره تنظیم شوی دی کنه دی امیر زیب خان سره د نت مسله ده او زموږ आवाज چې کوم دی هغه ته په صحیح طریقه باندې نزي نو کوشش کوو چې یو پیر بیا هم امیر زیب خان سره زموږ رابطه برابر شي او تقریبا زموږ د صحیح دا کمنټس تاسو پڑھاواله شي جی Federal benches need to take action from the first day. They are suffering too much. Almost time pass by jana. او شاهد خان چې کوم خبره کوي بالکل دا خدا ډی 1 نه فکر او تاسو ته د ملک مسله معلومه راځي دا اور ال په ټول ملک دا مسله ده او ټول ترلیف بیات وخت یا ان ټایم رسول دا خو لکه فاسبل نه ده نو تاسو خو ما وی چې را
دا ډے 1 نه زموږ دا کوشش و چې موږ د هغوی سره رابطه وه، موږ وایي چې یاره څونه ممکنه چې زر تر زر هغو دوی ته امداد ورسي. بهرحال دا د ډپارټمنټ خبري او سنجیده پیچیده خبري، نو بهرحال ان شاء الله دا به تاسو ته بیا په پروګرام کې چې کم ریلیف میلاو شي نو موږ ان شاء الله مصبر شاه بچا تاسو به دې کوېسچن بیا د متعلقه کسان چې کم دي، چونکې دا چیز د اسسټنټ کمشنر او ډیپټي کمشنر چې کوم زموږ دي دا غوي ډومین دی، نو فرض کړئ تاسو کوېسچن یو تاسو به دا غوي وکړئ چې یاره ودی شهرونه لیټ شو. بالکل دا خبره صحیح ده چې بعضی کارونه دي چې هغه د انتظامیه سره تعلق ساتي، بعضی داسې دي چې هغه د هیلث ډپارټمنټ سره تعلق ساتي، نو بدی کې مختلف محکمې چې دي هغه هم انوالو وي، خو زموږ خلک خو دغه ته بهرحال سوچ نه کوي، خو موږ خپل کوشش وکړو چې را صحیح هغه چې کوم لوکل زموږ مشران دي یا د دې تنظیم مشران دي، نو دا غوونه به مونږ هغه اخلو او هغه به ستاسو سره څنګه چې امیر زیب هم نن زموږ سره لایف دی دغسې به وخت په وخت باندې دوی هم مونږ به ورله تکلیف ورکوو او راولو به یې ستاسو سره به یې مخامخ کوو. دوی بیا وایي چې بشیرزاده به یې ښه ایکسپلین کړي، آی تھنک پی ټي آی صاحب خبره ده، نور څه نشته. پی ټي آی مطلب دا دی چې پی ټي آی صرف خبرې دي، نور څه نشته. نو ټیک شروع راځي با دا د هر سړي یو خپل موږ د دې جذباتو قدر کوو، د دې د کمنټس قدر کوو، دا زمونږ کشران دي زموږ مشران دي، ان شاء الله دا خو جمهوریت ته هر سړي ته دا حق حاصل دی چې د په زړه کې صحیح هغه ووایي او موږ د هغې جواب ورکړو. بالکل امیر زیب خان زموږ سره به چېرته ځای نه، اعظم خان به زموږ سره دی د سعودي عرب نه، نو هغه هم په پروګرام کې شامل دی. اعظم خان په خیر راغلی درته وایو پروګرام ته. السلام علیکم جی. السلام علیکم امیر زیب. السلام علیکم. څنګه دی؟ خیر تاسو؟ سلام اعظم خان څنګه دی؟ جوړې خیر دی جی. خیر مهرباني الحمدلله. تاسو پروګرام ګورم ډېر مهرباني ډېر وخت نه بل امیر زیب بای باندې خلک کم سوالونه کوي او کم د حالات باندې کم د سوچ لرو کنه مونږه نو چې په سعودي عرب کې ناس یو دا غیر څومره مالدار ملکونه دي، څومره لکه های ریسورس ولا خلک دی، دوی دې شي ته په جړا دي، دوی سره حل نشته دی. نو اخر مونږ خلک ولې نه پوهېږو چې لکه دا خو مونږ په داسې یو غریب ملک کې پاتې کېږو چې زموږ سره دومره ډېر فیسیلیټیز نشته دی چې موږ هر شي چاته ورسو. نو موږ ټول په شریکه پکاره چې موږ د حالات مقابله وکړو، د یو بل سره کوپریشن وکړو او د دې حالاتو مقابله وکړو، نو بل څه لاره نشته دی. بالکل، خو داسې دا اعظم خان به چې کوم لکه امیر زیب خان په هغې کسانو کې دی، په هغه مشرانو کې دی کوم چې د دې ځای لوکل چې کوم د دې ځای مشران دي د پی ټي آی د تنظیم، نو امیر زیب خان د هغې سره تعلق ساتي. نو نن چې د ایم پی نیوز د کتونکو په لاس باندې راغلی دی، نو هغه خو به خپل دغه وباسي. دا ښه خبره ده، مشران دومره الله تعالی ډېره غټه سینه ورکړي، د خلکو به سوالونه به د خلکو به ګیلي دغه به ان شاء الله دوی به ښه طریقه باندې حل کوي. بالکل امیر زیب خان په هغه ملګرو کې دی، په هغه کسانو کې دی چې دوی همیشه چې کوم دی مخامخ شوي دي او د خبرې جواب چې کوم دی هغه یې ورکړی دی یا کومه مسلې مسایل د حل کولو کوشش کړی دی. بهرحال دوی زموږ سره دي او د دوی نه به دغه پوښتنې کوو. دغه امیر زیب خان یو ملګري کمنټس کړي وایي چې کوټه یرغمال ده جي. نو مظفر شاه بچا تاسو ته معلومه ده چې سیاست دا یو ګران کار هم دی او په یک وخت چې کوم دی موږ ته د اپوزیشن چې کوم دی هغه څونه په پاور کې تاسو ته معلومه ده یو پارټي نه ده او سوشل میډیا خو تاسو ته معلومه ده د هر سړي د دې باندې بچا کنټرول نشته چې څوک څه ویلی شي هغه وایي. که پی ټي آی د کوټې کم کسانو یرغمال کړي ده نو په دې باندې به تاسو یو بل پروګرام بیا کیدی چې دې یرغمال کم چا چې د پی ټي آی یرغمال کړي ده چې دې په 100 کروڑاو باندې کوټې یونین کونسل کارو کو روان دي. ان شاء الله د دې لپاره بیا یو بل پروګرام تاسو وکړئ. ان شاء الله موږ په سټوډیو ته درشو دی عوامو ته به موږ وښیو چې یاره دا هغه یرغمال شي تاسو چې یادول هغه کسان دي چې یاره د دې په لاس باندې څونه په تاریخ کې څونه کار شوی دی که نه چې څونه کار دوه. امیر زیب خان تاسو یو پوسټ وختي لګولی و چې په کوټه کې چې کوم دی 8 کروڑ او 89 لاک یا سمثینګ دومره پیسې چې کوم دي دا د احساس پروګرام په مد کې تقسیم کړی شوی.
مظفر شاه اور دا خبر دی سوال دی ډېر خپل حکومت چې د زو وضاحت کوم چې دا پوسټ چې د دې چې پای کې وسړې په کمنټس کې یو له جواب نشو ورکولای خو براه راست چې نو ټول ته جواب میلاو شي جی زمون چې کوم مشران دي هغه زموږ سره ډیټا شیر کوي او زه بیا تاسو سره پرسنل شیر کوم جی د احساس پروګرام چې سونه پیسې د ډیسټریبیوټ شي نو هغه زمون د مشرانو د وینا مطابق بلکې ریټن شیپ کې هغه موږ دارا کړی دي دا کم فګر چې ما ورکړی دی نو دا د یونین کونسل کوټه چې موږ یادو نو پدې کې کوټه ابوها بلکې دا غوي سره مضافات نه تاسو ته پته ده ډیره غټه علاقه ده جی یونین کونسل نو ځینې کسانو په ذهن کې خدا راځي چې د دوی کوټه یاد کړه نو کوټه یونین کونسل ما یاد کړه دی نو پاره کې دا کم فګر چې ما یاد کړی دي دا موږ ته د مشرانو د طرف راغلي دي ان شاء الله زه تاسو سره شیر کوم بل خبر زه بداو کوم جی دا کم امداد چې تقسیمیږي د 12000 روپۍ نو دا د سین ګورنمنت په شان دي نه چې یاره موږ 8 ارب روپۍ تقسیم کړی بیا د چا سوال وکړو چې یاره 8 ارب روپۍ چیرته لاړې تاسو په چا تقسیم کړی نو یې چې زموږ سره ډیټا نشته دي هغه موږ پټ پټه تقسیم کړی دي دا پیسې چې کومي تقسیم شي دي تاسو د دې دا کم طریقې کار دی هغه ټول بایومټریک سیستم باندې کیږي چې په هغه کې سیاسي مداخلت نه کیږي نشوي دي او تاسو په کیمرې کې به دا ټول ریکارډینګ راغلي چې هغه په بایومټریک طریقه ده د نادره پترو هغه ته اکسس کیږي او په هغه طریقه باندې هغه متاثرون ته پیسې ملایي بالکل کم چې ماته تاسو دا کنفیګر چې ما جی جی کنفیګر چې ما تاسو ته یاد کو چې دا کم سونه پیسې مونږه دا احساس پروګرام ورکړي نو دا د لسو ورځو مخکې کوم ډیټا چې دا هغه ده وست نوی ډیټا چې کوم راشي تاسو ته پته دي ډېر خلک دي چې هغه ته هغه سیستم د نن سٹارټ شو 11 فروری نه هغه سٹارټ شو او کم کسانو ته چې جان پړتال سلسله جاری ده نو ډیرو کسان ته اس ام اس دي بلکې نن زما سره یو دوه کسان زما سره خپل په دې کتنې کې ما وایسته کوي یاره موږ ته اس ام اس راغلی دی او موږ په ریکورډ ته چې هغه پیسې راغول نو هغه سیز لا سٹارټ دی او هغه په ریټن شیپ کې ان شاء الله هغه تاسو هم ایکسس کیږي هغه د سپټ پنا نه دی بالکل احساس پروګرام هغه مونږ د کم حد پورې چې د خپل کلی د حد پورې چې مونږ کتلې دی یا په تحصیلي ریکورډ کې کتلې دی نو هغه په ډېر شفاف طریقې سره په ښه طریقې سره چې کوم دی د هغې ډسټریبیوشن شوی دی امیر زیب خان the Shahid Khan bia which it's our bad luck that our MPs have also infected due to COVID-19 by Janasta Suzimari that was نو موږ په ګراوند موجود یو بچا شهید خان چې کوم دی د زموږ یو ډېر نږدې ملګری دی چې کشر دی زموږ سره په الیکشن کې هو ډېر کمپاین کې او ډېر خلک ته او موږ د ډېر زیات قدر کوو زموږ خو زموږ د ان شاء الله زموږ په دې کلی کې د عوامو ته ځان وقف کړه دی زمونږ بل څه مقصد نه دی نه د الیکشن لپاره لګیا یو نه سره سیټ لپاره الله چې سره کړی دی دا په موږ باندې دا هم ډیر دی زموږ صرف مقصد د عوامو خدمت ته چې هغه مختلف پارټي زموږ مشران پاتې شوي دي د دې پارټي سره د هرې پارټي سره تعلق او خپل وسی کړه دی کاری کړه دی خو چونکې اوس دا موقع زموږ په لاس کې ده ان شاء الله زموږ کوشش دا دی چې مونږه د کلی کې او په علاقې کې دونه کارو کو چې را روان الیکشن لپاره مونږ ته کمپاین ضرورت نه ٹھیک زموږ سره شاه حسین یوسفزی موجود دی او هغوی وایي چې امیر زیب خان is a nice and iconic young politician. He deserved to be our MPA, but our people like to elect people from other areas. Hope he will be our next MPA. نو شاه حسین ډېر په ښه لفظونو کې ستایل یې امیر زیب خان الله دې خوشاله کړي دا پروفیسر صاحب چې کوم دی هغه زموږ خو ګاونډي هم دی او زموږ مشر هم دی موږ د دوی نه ډېر هر څه زده کړي دي او زده کوو به دي او زه د جذباتو د خواهشاتو د چې کوم زما سره اظهار وکړو زه د هغې د شکریا ادا کوم چونکې زموږ دپاره غټ اعزاز دا دی چې زموږ ام پی ای چې کوم دی هغه زموږ تحصیلي ریپورټ نه دی دا یو غټ اعزاز دی موږ ته او هغه چې ام پی ای دی راځي دی لکه زه چې یم یا زما نور ملګري چې دي موږ دا کمی چېرته نه دی محسوس کړی او زموږ مقصد دا دی چې زموږ د علاقې د چا په ښه نظر نه دي کتلي او دا موږ الله پاک یو داسې په دې منسټرانو کې یو داسې ملنګ انسان ام پی ای کړی دی زموږ مشر دی چې هغه ته موږ کم کار د دې کلي دپاره ویلی دی هغه انکار نه دی کړی نو زه یم چې لکه د هغې سپورټ د دې د وجې زموږ سره سپورټ حاصل دی او انشاءالله
امیر زیب خان یو ډیر یو داسې کوېسچن دی چې هغه ماته چې کوم دی ډیر خلک را لېږي مایند کوي بنا او ډیر کسان ماته دغه کوېسچن بار بار کوي چې تاسو په پوسټ کې ولګوئ یا چې کوم دی د دوی نه براه راست تپوس وکړئ. نو نن خوش قسمتي ده چې تاسو زموږ سره دغه پوښتنه درنه کومه. ام پی ایس پر دې الله صحت ورکړي، هغوی چې د دغې بیمارۍ نه چې کوم دی افیکټ شوي دي او ریزلټ یې پازیټیو راغلی دی. په تاسو خیال کړی نو تاسو د دغې نه یو ورځ دوه مخکې کله نه چې ډاکټر صاحب ته دغه شی کېدلو یا پازیټیو ریزلټ راتلو نو د دې نه مخکې تاسو د هغوی سره وئ. نو د کلي د علاقې د خلک وایي چې امیر زیب خان، صابر خان او د نوي کلي طالبان خان او داسې نور یو دوه درې ملګري یادوي چې دوی له پکار دی چې خپل ټیسټ وکړي. بچا زما واست تاسو ته درځي؟ جی جی تاسو دا سوال باندې زه پوره پوه نه شوم پاوله کې دا سیګنل به یا وي کې یا بس مسله یې څونه چې زه پوه شم هغه جواب به زه درکړم چې یاره تاسو وایئ چې د ام پی ایس اف سره تاسو چونکې موږ ته اطلاع میلاو شوه، موږ دا مانیټرینګ کوو څونه علاقه کې چې زموږ په علاقه کې کار کېږي، که هغه د لارې کار دی که هغه د وټو دی. چونکې د نوي کلي په سکول کې دغه کار کېدو موږ ته اطلاع میلاو شوه. یو عام سړي وکړه چې یاره دې کې ناقص مټیریل استعمالیږي او دا خو لکه زموږ بدنامي هم ده، د قوم په پیسو باندې جوړیږي، نو زیاتې تاسو د دې معلومات وکړئ. نو چې کله موږ لاړو موږ په هغو باندې هغه کار بند کړو، چونکې هغو پوره کار کړی او لږ پاتې خو موږ بیا کار بند کړو. د هغې کې ټول نوي کلي مشران چې کوم دي زموږ عام پبلک ولاړو او موږ په هغو کار بند کړو. موږ د هغې ویډیو جوړه کړه او خپل ډاکټر صاحب ته یې ولېږله چې یاره تاسو په نوټس کې دا خبر راشي. هغه سهار له بیا راغی، تاسو د خبرې جواب در کوم چې یاره تاسو هغه نه چېرته متاثره شوي نه یې. نو کله چې هغه بیا سهار راغی او هغه ویزیټ وکړو چاپېره د علاقې وکتل چې یاره دا کار کوم روان دی، نو هغه موته وي چې واقعي په دې باندې خو زما زه اعتماد نشته، دا شی چې کوم دی صحیح نه دی، تسلي پې زما نشته، دا شی تاسو مکمل بند کړئ. او په هغه ځای باندې هغه چې کوم دی ډپارټمنټ میلاو کړو چې دا کوم ټیکدار کار کوي د دا کار بند کړئ. د لیسنس ایون دا چې لیسنس هم کینسل کړئ او تر اوسه پورې د هغه لیسنس کینسل دی او مو سره بار بار لکه هغه ایکسکیوز مو کو چیرې تاسو ته نمونه کار غواړئ نو زه به هغه شان وکړم. اوس راځم تاسو کوم خبره وکړه چې د ډاکټر صاحب باندې په دغه ورځ باندې خو موږ ته تر اوسه پته نه وه چې یاره ډاکټر صاحب دا دغه شته علامات شته، خو موږ د ډاکټر صاحب سره په دغه موقع باندې هغه ایس او پی چې کوم په هغې باندې موږ عمل درآمد کړی و، موږ د هغه سره لاس نه میلاو کړي، موږ د هغه سره نږدې شوي هو. نو ایون دا چې هغه موږ ته یو کوټې موږ ایستو په هغه ځای کې، نو هغه موږ د یو بل نه لرې ودرېدو او هغه ته چونکې د الریډي هغه ته به پته وه چې یاره ما کې دا علامات دي، نو هغه زموږ سره میلاو نه شو، موږ د لرې نه منع کړو. نو موږ د هغه سره نږدې نه یو ورغلي او که داسې شوی وی نو بیا به خامخا موږ به خپل ټیسټ هم کوو او موږ به د عوامو ته بیا نه تلو. او تاسو ته داسې څه سیمټمز هم وغیره نشته دی؟ لږ بیا کوېسچن وکړئ جي. تاسو ته داسې څه سیمټمز وغیره هم نشته دی که نه؟ نه جناب، فلحال خو موږ ته نشته، کوم چې علامات دي نو شکر الحمدلله موږ ته خو نشته. او چونکې زموږ په دې پبلک ډیلینګ ډېر دی نو که داسې رانو نو دا خو به موږ بیا د عوامو د بچاو دپاره خپل ځان کورنټاین کوو بالکل، چې یاره نور خلک زموږ نه چاته دا بیماري ونه لګي. فلحال الله هم دې څه علامات یې نشته دی نو موږ پې نه یو پوهېدلي. الحمدلله چې تاسو ته داسې سیمټمز نشته دی او الله دې وکړي چې مخې ته هم خدای خیر کړي او څه نه وي. بهرحال دا یو کوېسچن و خلکو کولو، ما وایي چې یاره ستاسو نه یې وکړم او خلکو ته چې کوم دی خبره پاکه شي. دې نه علاوه به درنه دغه پوښتنه وکړم چې ډېر زیات خلک وایي چې په کوټه کې چې کوم دی تنظیم یا د پی ټي آی چې کوم دی یا دا چې دی نو د دوی په خپلو کې څه اتفاق نشته دی او دوی تقسیم دي. نو څه ویل غواړئ په دغې باره؟ ستا دا کوېسچن که ته دوباره وکړو پته نه لګي نن دا سګنل ولې دونه کمزوری دی چې ما ته پوره زه پوه نه شوم. امیر زیب خان خلک د علاقې خلک دغه الزام لګوي چې د کوټه کې چې د پی ټي آی کم تنظیم دی نو دا تقسیم دی او دوی د یو بل د دغه نه چې کوم دی کارونه په کوټه کې نه کېږي ځکه چې دوی تقسیم دي په خپلو کې.
مظفر شاه بچا زه به تاسو دا وایم چې تقسیم ما تاسو ته ویل سیاست ته څوک بسوي بهر حال هر څوک چې سوي جو مونږ یو ورو تاسو اورئ خو چونکی سیاست ما تاسو ته ولوي دا یو ګران کار دی او زمون ملګری چې کم دي په دې کې مونږ ډیر زیات د غریبانو پارټي ته ته معلومه دي ټول غریبانان دي او بیا چې کم زمون په دې کې کم دغه د کارکونان دي هغه په دې وخت کې هر سړی په خپل کاري څوک په دیاړي څوک په باغي څوک په سیاغ او ته ټایم نه ملاويږي نو مونږ چې کم دی دا دوه دریو کسانو ځان بيخي او خف کړه دی په تاسو په سکرین نازو ډیر زیات نو خلک دا محسوسي چې یاره په کوټه کې څه اختلافات دي او د څه خبره نه مو محسوس کړی دا نه مو لیدلی دا او چې کوم انسان د مختلف پارټیانو کې راځي دا مسایل راځي او د انسان هغه چې کوم دا نیچرلی د تاسو معلومه ده چې کور کې سړی نو سنا اختلافات راځي او په هر حال دا سیاست ته د هر سړي خپل یو نقطه نظر او بالکل اختلافات صحیح امیر زیب خان د محمد دانش خان زموږ سره دی وی چې السلام علیکم بایجانا ستاسو جذبه ته مون سلام کو او ستاسو خدمت او جذبه ټول خلکو ته ښکارا ده خو زما یو ریکوست کوم چې ټول مارکیټس ایټسټرا هر څه کولاو شو نو سکولز ولې بندي او د قوم د ترقۍ د لپاره د ټولو نه اهم کار ایجوکیشن دی که سکول کالجز وغیرہ د جولای پورې بند شي نو د سټوډنټس خو به ډېر ډیسټرب شي دا خبره هم لږ مخکې لاړ شي نو ښه به وي دانش چې کوم دی زمو یو خملګری دی او دغه تعلق کې د ایجوکیشن سره دی والد صاحب چې کوم دی ټیچر دی تاسو معلومه ده ډېر قابل قدر خلک دی خو چونکی تاسو معلومه ده چې موږ خو کارکونان یو او زموږ خو د خپل یونین کونسل پورې ذمہواری ته موږ دغه تر سره کولای شو او د دې چې کوم आवाज دی نو دا زموږ منسٹر سره چې کوم دی یقینا تاسو پروګرام ډېر په شوق باندې ګوري او تاسو کوم سوال جواب چې دی هغه منسٹر سره تورسه د لاغو په خپل کابینټ کې دا ډیسکس کی او دا د غوي د ډومین کې د چیرې هغه د دې لپاره څه طریقې کار جوړي نو تاسو خبره الریډي هغه ډاکټر صاحب ته ورسېده جی امیر زیب خان یو پښتنه درنه بل کوم چې پرون مونږ یو پروګرام کړو د زمیدارو په حواله باندې کسانانو په حواله باندې چونکه کوټا یا سوات چې کوم دینو دا د یو ضلع چې دا پورا پاکستان ته دغه د پروتو سپلای کې او د دې زمیدار چې کوم دینو هغه پروس کال د مارکیټ د وجینه او سکال چې کوم دی لاک ډاون او توپانی بارانونه او دغه سي غلې چې کوم شوی دا نو د دې نه ډیر زیات متاثر دي نو په دغه لړ کې تاسو د منسٹر صاحب سره خبره اتره ډیسکس کړې دي بچا د دې د مسله چې کله رااله نو زه یو ځل بیا وایم چې را د دې نه خو موږ ټول متاثر شو او ما بلکې د خپل باغ ویډیو مور کړی و تاسو به کتلی او پوره می شیر کړی و او موږ په خپل ډیر زیات تاوان شو او زموږ د کوټې غریبانو خلکو ډیر زیات تاوان شو او په هغه ټیم باندې ما چې کوم دا غلې فوټې چې دی غلې چې شو غټه غلې داغه ما ډاکټر صاحب هغه انلاین دی هغه هم ګوري ام ان اس خلیل صاحب هم انلاین دی هغه هم ګوري باقاعده په هغه ټیم ما غوي انفارم کړو چې یاره تاسو په نوټس کې دا خبر راونه ما زموږ د خلکو په قرضو باندې چې کالي خرڅ کړي دي چې کورونه خرڅ کړي دي چې قرضې راوړي د منډیانو نه راوړي دي نو دوی دا پیسې راوړي دي او دا باغونه بیا غسي دلته کې بي دي دا غلې او شو دا یو فتو دا به دوباره بل فتره راغی نو ډاکټر صاحب د ټول تم په نوټس کې راويسي دا غوي د محکمه زراعت چې کوم واقداران دي دا غوي سره دا خبره ډیسکس کړي دا ان شاء الله چې سا د دې په باره کې سا مو معلومات رااله نو زه تاسو سره شیر کوم او دا یو عامه خبره ده او په دې باندې موږ تاسو نورمال ګری میډیا ولم راغلی او غوي دا پورټ چلاول او تاسو نو ان شاء الله پر رابطه کې او چې کله سره ریلیف میلاو شو نو تاسو ته بیا ښکار شي بالکل مرزا خان دا یو ډېر اهم ایشو ده او د سوات د خلکو چې کوم دی زیات دغه چې دی هغه د دې زراعت سره دی ډیپند کوي په دې باندې نو په کار د چې د دې لپاره بیا خاص کر زمونږ کله چې کوم دی نو هغوی خو بل څه کار نشته بغیر دغه باغونو د ځمېدارۍ نه نو په کار د چې په دې باندې خبره وشي او تاسو به امید لرو چې تاسو په دې باندې خبره کوئ او منسټر صاحب ته او داسې مخ په وړاندې به دغه خبره خامخا ځي
سنی کومار زموږ سره دی هغه ویلي شاهدي صاحب تاسو ته سلام او امیر زیب ته هم چې تاسو خپل قیمتي ټایم د خلکو لپاره ورکوئ. ډیره مننه سنی بھائی تاسو چې زموږ سره په پروګرام کې شرکت کوئ. شاه حسین یوسفزئی وایي امیر زیب خان د ګیس څه پوزیشن دی د لنډاکي په باره په دې لږ کوشش وکړئ چې امجد صاحب په لږ کار کې بیسیک نیډ دی د خلکو. आवाज درځي زما باچا صاحب؟ جی 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 د ګیس په باره کې بزودا وایم چې کم ټایم کې موږ دا ګیس کار سٹارټ کوو. موږ سروې کړی و د لنډاکي پورې او کم چې دا بر لنډاکي دی او دا ټول لنډاکي دی. یو ته موږ نیو لنډاکي وایو یو ته اولډ لنډاکي وایو. نو دوانو کې موږ سروې کړی دی بلکې په ټول کلی کې سروې کړی دا تاسو ته معلومه خو چونکی چې کله موږ د وکړو د زموږ پایپ د دې لپاره د شیو 8000 فیټ 5 چوز هم د دې لپاره شیو 8 کیلومتر جی. نو هغه پایپ چې کومو چې هغه کله زمونږ دلته کې د کار ټایم راغی د لګولو نو هغه ټایم کې بیا تاسو ته پته لګي دا پایپ چې راځي د چاینا نه راځي او هغه د پایپ د شارټیج د وجې دا کار لګ لیټ شوی دی. ان شاء الله د دې ټول کار مکمل شوی دی. ایون دا چې د دې ټینډر هم شوی دی. نو چې کله د حالات که خیر ان شاء الله سازګار شي نو د کار د بجلی کار هم سٹارټ شي او د ګیس کار هم سٹارټ شي. او د بجلی په اړه خو به تاسو دا وایم چې یاره کوم بجلی هغه ایشو هغه خو ډاکټر صاحب مکمل توګه باندې حل کړه ځکه چې اوله د ګریډ دلته کې راغی هغه ګریډ زموږ جدا د بریکوټ سٹارټ شو مساخل بیا زموږ لپاره د کوټې لپاره جدا فیډر شو هغه لوډ چې کم دی هغه ډیسټریبیوټ شو. نو ان شاء الله اوس په تاسو پورې ولټیج هم برابر دی هغه لوډ شیډینګ هم نه کیږي او چونکې موږ کوشش دا کوو چې د کوټې کم ګریډ دی دا فیډر دی سوري فیډر دی اب سٹارټ کو خو د دې روجې د وجې پکې اوسو غراغه تعطل لا صدا مسله رااله نو هغه هم لا فنکشنل شوی نه دی. ان شاء الله دغه بم سٹارټ شي که خیری ټیک تا. د دې سره د انجینیر نوید احمد صاحب یو کوېسچن کړی د خدا رسته کومه دغه سره ریلیټډ یو بل سوال مې ذهن درازي امیر زیب خان چې د لنډاکي او نیو لنډاکي او اولډ لنډاکي نه علاوه په کوټه کلی کې نور هم محلي دي لکه سیدانو کلی شو داسې په کریم آباد کې محلي دي پاتې دي د ګیس نه نو دا غي څه پوزیشن دی؟ تاسو ته مو وی بچا چې د ټول کلی مونږ تاسو ته لنډاکي خو چې زمونږ شاه حسین صاحب تلیف دا د پوسټ لنډاکي کو نو ما د لنډاکي په کیسه کنډیشن کو مونږ چې زمونږ یو کلی د یو کوټه مونږ یاد مونږ ټول کوټي د خمالي دي نو سیدانو کې ان شاء الله چې کله کار سٹارټ شي نو هغه وکیل تاسو وینئ هغه یو ځای باندې پاتې کیږي دا موږ ته ټول معلوم دي او مونږ ګرځېدلي او مونږ هغه سیاست نه کوو چې یاره سزې ته به کوو سزې ته به نه کوو دا به ټولو ته رسي او دا زمونږ د دې قوم سره واده ده. مونږ په دې په الیکشن کې وعدې کړي دي او چې دنګ ټینې ور پوره کیږي او دا ونه شو نو د دې خلکو لاس او زنګریوان. بالکل ډیر مننه. دغه انجینیر نوید احمد صاحب وایي چې سلام وعلیکم سلام رورا وایي چې ډیر ښه پروګرام دی زما هم یو ریکوست دی د بی آی اس اف او احساس پروګرام اوس هم کلی کې ډیر مستحق خلک پاتې دي د هغو د لپاره ګامونه اوچتول پکار دي ام پی اس اف دی پکې رول ادا کوي. نوید صاحب زمون غالبا چې د بی آی اس پی سره د هم څه تعلق دی دا هغه باچا یادوي نوید باچا نه جی نه دا د پیرانو کې نوید باچا دی جی. نو ما تاسو ته وی باچا چې کم 8171 باندې کم اس ام اس شوی نو حکومت پاکستان ولګیدو احساس پروګرام کې دوی ته 12000 روپۍ پاګه کې ټرانسفر کړي ځکه چې داغه کې خو 12000 چرته په تاریخ کې نه دي شي او هغه کسانی مخ کې راوستل چې دا غریب دا مو ډیزروینګ خلک دي او دوی ته اول امداد دوی ته پکار دی نو هغه پیسې هغه ته غوي ته ملاو شي بیا به یو اس ام اس هغه کسانو تراتلو چې جانچ پڑتال کے بعد آپ کو مطلع کیا جائے گا. نو دا هغه دویم سټیشن چې کوم دی هغه د نن 11 مهینه سٹارټ شو او ما تاسو ته چونکی اول کوی چې هغه کې کم اس ام اس دي هغه کسانو ته راځي او هغه باقاعده چونکی زمون نور کله د ډیسټریبیوشن پوینټ چې کومو د یونین کونسل په سطح باندې دا د قلعه اسکولو
نو سکول وس چې کوم دی هغه ریپورت ته هغه دی هغه سیټ اپ ټول ریپورت ته تللی دی. نو عام عوام زموږ د یونین کونسل کسانو ته پته نه لګي چې دا پیسې وس ورکوي او که نه ورکوي، خو باقاعده د دې هغه طریقې کار باندې پیسې ورکېږي روانې دي. ټیک ده. ندیم بادشاه زموږ سره بل یو ملګری دی او دی په کوټه کې دکاندار دی. نو هغه وایي چې امیر زیب چې دی د کلي مشر دی او د دوی ته پکار دی چې په دې سخت حالات کې زموږ د دکاندارانو سره هیلپ وکړي، ځکه چې په هفته کې 3 ورځې چوټي ګرانه ده. بچا صاحب تاسو ته معلومه ده چې زموږ په لاس کې څونه کار دی څونه اختیار دی، هغه موږ تاسو ته وایو بار بار په بار حال دا فیډرل مسله ده او د ټول ملک ځکه کراچۍ باندې ټول پاکستان چلیږي، په لاهور باندې ټول پاکستان چلیږي. زموږ د وړوکي کاروبارونه دي او په هر حال چې دوی ته څه مسله راځي زموږ نمبر به زه دوی له ورکوم او که هغه نمبر تاسو ورته بیا ووایئ نو تاسو سره شته هغه دوی سره شیر کړئ. د دوی چې کم پوینټ دي نو هغه دې ما ته وایي، صابر خان دی وایي، شهاب خان ته دی وایي، هر یو کس ته دی وایي. انشاءالله دوی ته څه مسایل راځي او که موږ حل نه کړو جو بیا دوی خپله ګیله کوي، دوی جایز ده. بالکل. بعضې خبرې سي ندیم بادشاه صاحب چې هغه د دوی په اختیار کې نه دي، کم خبرې چې د دوی په اختیار کې دي نو هغه به موږ د دوی نه تپوس هم کوو، دوی په پروګرام ته هم رابلو او ستاسو سره به مخامخ کوو هم. لکه اوس تاسو د 3 ورځو دا خبره کوئ نو دا په پوره پاکستان کې دی، د وفاق نه دغه آرډرز راغلي دي، بیا صوبایي حکومت به دغه عمل کړی دی او انتظامیه به دغه باندې عمل درآمد خپل چې کوم دی هغه یقیني کوي. نو بعضې مسلې دي چې هغه د دوی په اختیار کې نه دي، کوم چې د علاقې سره تعلق ساتي یا د کلي سره تعلق ساتي او په هغې باندې دوی څه عمل درآمد نه کوي یا د دوی رول پکې نه وي، نو هغه به باقاعده د دوی نه تپوس هم کوو او ستاسو سره به یې مخامخ کوم او په دغې مخامخ پروګرام کې به دې پوښتنه کوو. لکه ډېرې پوښتنې دې داسې وشولې هم او نور هم که ستاسو څه کوېسچنز دي نو امیر زیب خان زموږ سره موجود دی، هغه PTI ریپرزینټ کوي په کلي کې. نو د کلي په حواله که ستاسو داسې څه مسله وي نو هغه تاسو د دوی نه تپوس کولی شئ او دوی به د هغې جواب تاسو له درکوي. امیر زیب خان ډېرې خبرې ډسکس شوې، دغه ملګرو چې کوم دی ګیله کوله چې یاره په ګراوند باندې تاسو نه ښکارئ یا تاسو چې کوم دی تش د تصویرانو د حده پورې ښکارئ، نو د هغې خو د ډېرو خبرو تاسو وضاحت وکړو هم او که نور د خپل طرفه څه ویل غواړئ نو ویلی شئ. مظفر شاه ټایم به انشاءالله څه ټایم غواړئ ځکه چې عوام نه بور کېږي، ځکه زه هر ټایم تاسو ته اویلیبل یم چې څه قسم تاسو سوال کوئ. دا لایو سیشن دی، تاسو ته معلومه ده په لایو سیشن کې سوال جواب لږ ډېر ګران وي، خو په هر حال څونه زما نالج دی څونه ماته معلومات دي هغه به زه تاسو در کوم. که د کمې خبرې ماته معلومات نه وي نو انشاءالله هغه به زه بیا تاسو په سبا پروګرام کې یا په نیکسټ کې چې تاسو کله ما تپوس کوئ زه به هغې کې تاسو ته جواب در کولو کوشش کوم. بالکل امیر زیب خان، زه به غواړم چې تاسو چې کوم د دې علاقې د یونین کونسل کوټې یا د کوټې کلي چې کوم تنظیم دی د هغې مشران یې، نو پکار ده چې تاسو په خپله باندې روزانه که نه نو چې په دویمه ورځ تاسو لږ ټایم وباسئ او mpnews سره خپل هغه دغه شیر کوئ. نو تاسو څه کوئ څه روان دي نو هغه که تاسو فرض کا زموږ کتونکو ته زموږ د سکرین په ذریعه باندې شیر کوئ نو د خلکو دغه ګیلې چې کوم دي دا به بیا دومره نه وي. انشاءالله بچا تاسو دا आवाज له کټ کیږي او بدقسمتي به زه وایم چې نن ماته موقع ملاو شوې ده چې استاد سره هغه صحیح کنورسیشن نه کیږي. به هر حال انشاءالله چې سره عزیز زه به ستاسو سره یما زما ملګري به دستیابي او چې تاسو موږ له ټایم راکوئ دا تاسو په موږ ډېر غټ احسان دی. بالکل زموږ استاسو کار چې کوم دی امیر زیب خان هغه تقریبا یو دی، موږ هم د کلي د علاقې د ولس د خدمت لپاره لګیا، موږ ځان ته ما په پیله په دې پروګرام په پیله کې وایي چې موږ ځان ته صحافیان نه وایو، موږ سوشل ورکران یو، د علاقې خدمت لپاره یو. نو زموږ دغه پلیټ فارم تاسو ته حاضر دی، تاسو کوشش کوئ چې په دویمه دریمه ورځ باندې چې کوم دی تاسو راځئ او تاسو د خلکو سره لږ انټریکشن کوئ نو هغه ګیلې چې کومې دي هغه به زیاتې بیا نه جوړېږي.
او هغوی ته به هغه خبره چې کوم دی هغه واضحه کیږي. تاسو ډیره مننه کوم چې په نننی پروګرام کې تاسو شرکت وکړو، زموږ سره راغلی او ټایم مو وایستو. آینده لپاره هم کوشش کوئ چې راځئ او د خلکو سره لږ انټریکشن ساتئ، نو دغه خبرې به لږ سپینې هغوی نو ډیره مننه. ان شاء الله الله دې مننه چې الله دې خوشاله کړي. ډیره مننه. دا و زموږ سره امیر زیب خان د لنډاکي کوم چې د کوټه کلی ریپرزینټ کوي، او هغوی نن ستاسو سره خپل خیالات چې کوم دي یا څه چې روان دي نو هغه ستاسو سره خبرې اترې خپلې شریکې کړې، او امید لرم چې کتونکو به د دغه خبرونه چې کوم دي د هغوی دغه خبرې چې کوم هغوی وکړې، کوم صفایي هغوی خپله وکړه، نو د دې نه به تاسو مطمئنه یې که بیا هم ستاسو سوالونه یا صحیح نو هغه تاسو موږ ته راوستي شي، تاسو په د کمنټس په لار باندې یا تاسو د میسج په ذریعہ باندې موږ ته کولای شي، او موږ به د هغې باقاعده جواب چې کوم دی هغه د دغې ملګرو نه اخلو. ان شاء الله تر یو بل پروګرام پورې خپل کوربه مظفر شاه باچا له اجازت ورکوي. د لوی الله په امان.